ماخام مونږ 3 رکعات لري ان نیمیږي سار مونږ 2 رکعات هم نیمیږي سار به سنت مو سره کې او ماسوتن به ترم کې نور سنت کړيو کو پدېونه په دواړه صحیح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ وَكَلَا چې سفر کوي تاسو فل اده پزماکه کې وليس علیکم بدی تر پتا سبحانه جناحون گناہ تقصروا اکوتایو کوي تاسو من الصلاه دمانځنا ان خفتم خصوصا کېږي کوي تاسو ايفتنكم الذين چې فتنه کې واچي تاسو لرا کسان ګن کې واچي تاسو لرا کسان کبرو چې کافران دي ان الکافرین بشک کافران کانو دیدینکم تاسو لرا عدو مبین عدو ذو عداوت خاندان د دشمنی مبین کارو وَإِذَا كُنْتَ فِي مَوْكَلَ جِئْتَ بَدَيْكِ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ نُغُدْرَ وَدَيْتَ مُنْزَوْ فَالْتَقُمْ نُغُدْرِكِ طَائِفَةٌ يَوْدَلَ مِنْهُمْ دَدَيْنَوْ مَا كَتَاسَرَوْ وَلْيَأْخُذُوا وَادِخْلِي بَلَدَلَوْ أَسْلِحَتَهُمْ وَاسْلِحَ دَدَيْ وَإِذَا سَجَدُوا نُكَلَ چه سجدو کی یعنی یو رکعت کی یو رکعت پورے چی وَلْيَكُونُوا نُنشِرِ دَيْمِ وَرَائِكُمْ رُسُلْ تَاسُنَوْ وَالْتَاتِ وَرَادِشِ طَائِفَةٌ اُخْرَى دَلَبَلَوْ لَمْ يُصَلُّوا چه منزنی کڑے فَلْيُصَلُّوا بس مندیو کی یو رکعت نیمه ڈلیو کوئی لارا مورچی تا نور را لئی یو رکعت کو یو بیا ځان نه پوره کو دی بیا لارا نور را لئی دویم رکعت پوره کو وَلْيَأْخُذُوا او اُدنیسی حضرهم سامان دیرو لوددئی واسلیتهم او واسلی ددئی دا نبی علیہ السلام نه توری وی دا جنگ د توری موټه شو ناغه سپینو زرو او نور واسلیوم نبی علیہ السلام سره وی ود الذین خفیا کسان کبرو اوسا وجه ذکر کئی چدا ولی نیم کسان منزو کئی نیم مورچا کی ادرے گئی وجه ذکر کئی ود الذین خفیا کسان کبرو چکا پلان دی لو تغفلونا غافل شیطان سو ان اسنیاتکم دوسلو ستا سنا وامتیاتکم دو سمنو ستا سنا وَيَمِيلُونَ نُوَمْلَبُو کی دیا لیکم پتا سبان دی میلتوں واحدو حملیو ولا جناح لیکمونی چرکنا پتا سبان دی ان کانا بکم کویتا سبان نیازن تکلیفات ممتولن باران او کنتم یا ویتا سمرضا بیماران انتظو چکیک دیتا سو اصلیتکم وصلی مخامخا وخذو او اونی سی حضرکم سامان دیرو رستانسو دشمن پیارے ان اللہ بیشک اللہ پاکور عادل الکافرینو تیار کڑے کافران لرو عذاب مہینو عذاب رسوا کون کے سپکون کے وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاسْكَلَا چِپُرَ کئیتا سمنزو وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وَاسْكَلَا چِپُرَ کتا سمنزو وَذْكُرُ اللَّهَ نُيَكَّيَ اللَّهُ قِيَامًا پولار وقودن وپناستے وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَپَارَخُنُ التَّانسُ فَإِذَتْمَانًا تُمْ پسکلا چپامن سوئیتانسو وَإِتْمِنان سوئیتانسو وَاقِمُوا الصَّلَاةَ نُعُدْرَوَيْ مُنْزَوْ اُكَيْ مُنْز بَرَابَرَوْ إِنَّ الصَّلَاةَ بِشَكَ مُنْشِرَيْ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَانُ بَانِي كِتَابًا مَوْقُوتًا لِكَ مُقَرَّرًا کتاب مانا دا مکتوبات کتابا موقوتا مقررًا پخپل وقت باندې ولا تهنوا نبی علیہ السلام ته جبرائیل علیہ السلام راغلی اول وخت کې وته منځ کړو او اخر کې هم کړو وخت شروع شي نماز بیا کېږي تر اخر وخت پورې نو بیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ درمیانه ټیم کې کوي ولا تهنوا او چې جمع تیاری نو بیا وقت داخل شو نو بیا سمدستی جمع کول شي
ولا تینو انفی مسلک ولا تینو ومسستی گئی فی ابتغاء القوم وطلب دا قوم کافرانو کی ان تکونو کئی تاسو تعلمونو درمن کی گئی تاسو وَإِنَّهُمْ پس یقیناً دی عالمونا درمن کی گئی دی کما تعلمون لکسنگا چی درمن کی گئی تاسو وَتَرْجُونَ میں ساتی تاسو من اللہ دا طرف دا اللہ نو ما لا یرجون آچو میں ساتی دی وَكَانَ اللَّهُ دی اللہ پاک عَلِيمًا حَكِيمًا ویا حکمت والا اتم قانون چې ملک فتح شي نو قانون به قرآن و سنت وي ان انزلنا یقینا بنا لګل الیک الکتاب دا د قرآن بالحق لپاره د سرګندولو د حق لتاکم بین الناس دې لپاره چې فیصلو کې په منځ خلکو کې بما پابانی اراک الله چې د خودنا کړی تا الله ولا تکونو مکیگا للخائنینو دا طرفا دا خیانتگرو خصیمن جگل مارو واستغفر اللہ او اخنا والد اللہ نو ان اللہ بشک اللہ پاکو کان دے غفور الرحیمو بخون کے محربانو ولا تجادلو جگل مکوان اللذینو دا طرفا دا کسانونو یختانون انفسهم یہ خیانت کے غردول دی قلزانونو ان اللہ بشک اللہ پاکو لا یحبونو خیمینن کیمن اغچا سرو کانا چوی خوانا خیانتگر اسیمن گناہگارو یستعفونا پٹھیگی منافقان من الناس خلقنا ولا یستعفونا زانشی پٹھولے من اللہ دا اللہ نو وهو او دا اللہ ماہم دی سری دے پہ اعتبار دا علم ایزو بیتونا کرا چشپا تیرئی دی ما پابانی لا یرزا چی پسنوی اللہ تاو من القول دوینانو وکان اللہ دی اللہ پاک بما پابانی یا ملونا چی کوی دی محیطو یا تکون کے ہاں انتم خبردار تاسو ہا اولائی دا کسانی جادل تم چی جگڑا کوئی تانسو انہم دا دی دا طرف نو فی الحیات دنیا پا جند دنیا کے فمن یجادل اللہ سو چی جگڑا کئی اللہ سرو انہم دا دی دا طرف نو فمن یجادل اللہ نسوک دے چی جگڑا بو کی اللہ سرو انہم دا دی دا طرف نو سوک پا جگڑو کی اللہ سرد دید طرف نو یوم القیامت پرد قیامتو اما یکن یا سوک چیشی علیہم پدیبان وکیلو زموارو ومن یعملو چاچ عملو کسوءن بدو گناہ کبیرہ او یظلم نفسو یا زیادتیو کو پاکفل زانبانی گناہ صغیرہ ثم يستغفر الله يا بخنا والد الله نو يجد الله أبمي الله لرو غفورا رحيما بخن کے مہربان ومن يكسب چاچوکلا اسما گناہ فإنما پس یقینا يكسبو سزاد گناہ دد على نفسی پدبان نو وكان الله دے اللہ پاکو علما حکیما پویا حکمت والو ومن یکسب چاچو کلا خطیئتا گناہ پہیرا او اسمن یا گناہ کزدن ثم یرمی بیا نسبت کئی اولی یعنی نسبت کئی بہیر دی گناہ نسبت کئی پدی گناہ سرایا دی گناہ بری آن نیک سڑیتا وقد احتملان بتاکی سرابار کو داو بہتانن درو و اسم مبین دا بہتان گناہ دا اخکارو ولولا فضل اللہ کچرنے فضل داللو علیک پتا باندی ورحمت و مہربانی داللو گمراہ کری بے ہو تبے گمراہ کرے بے ودا اللہ فضلو پتا باندی ودا اللہ فضل دار قرآن نون دے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 73 گو رہی قرآن تا اللہ فضل ویلی دی تابانی دا اللہ فضل دے سورہ آل عمران درے مسیفار آیت 73
آخر دایات قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم قل ان الفضل بيد الله ويوتو مهربانی ورواله پلاس الله کړي يؤتيه من يشاء ورکی دا چاله چې خوشي فضل دا الله کتابو دا الله ورکی چاله چې خوشي یسو کو سره مینه کوي والله واسع علیم الله فراخ علم والده الله پیژني چې قرآن سره مینه چا دا شوق د چا دی انابت چا کړي نو الله تا پتا دا نو یختص برحمتی من یشاء خاص کوي په خپل مهرباني سره چاته چې خوانشي رحمتم د قران نوم دی والله ذو الفضل العظیم او الله خان فضل له او الله خان فضل له بیا سورې بنی اسرائیل وګورئ په لسمه سپارا آیت 87 سورې بنی اسرائیل آیت نمبر 87 و اتیایم ولو شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك آیات مخکنه 86 ولو شئنا او کچره خوخه زمونږه لنذهبن خام خابو بزمونږه او بالذي کتاب و مخلومونږه کتاب تان اوحينا اليك جوای کړم تا ثم لا تجد لك بیا بونم متزنرو به پواپس کولو د دیاله نا پم باندې وکیلا ذموارو الا رحمت من ربک لیکن الله قران پر ہوتا سرا دا رحمت درفستانو او یو ان فضله کان لک کبیرا یقینا فضل د الله قران کان دی الیک بتا باندې کبیرا لوی دا الله دربان لوی فضل دی قرآن دا الله فضل دارنگی سورہ یونس کے آیت نمبر 58 ہو رہی اتپن یول سمجھ پارا سورہ یونس آیت 58 قل بفضل اللہ وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل اوعتا بفضل الله وفضل دا الله وقرآن دا الله زاد المسید کی ابن جوزی رحمہ اللہ ابن جوزی رحمہ اللہ معنی کہ فضل اللہ دا اللہ فضل قرآن تفسیر قرطبی معنی کہ دا اللہ فضل قرآن قل بفضل اللہ اوعتا بکتاب دا اللہ وبرحمت یا پسنت پیغمبر علیہ السلام وبذالک پس بید پدی قرآن و سنت باندے فلیفرحو خوشحال دی شدی خوشحالو هو خیر مما یجمعون دا خوشحالی په قرآن و سنت باندې دا غوره دا غمال او دولت نه چې دی جمع کوي دارنګي سورہ نساء کې بیا ورپسې مرাজি چې قرآن ته الله فضل ویلي دي ولولا فضل الله او کچرنه فضل الله علیک بتا باندې ورحمت و مهربانی د الله ان ته گمراه کړي وي لحمت طائفتن خاوقا قصب کړي وي او ډلې منهم د دینو ايو ذلو کې گمراه کی تعالی او تا قران د سره نو تا باندې وسونه رسیدو و ما یذلون نو خطا کوي دین گمراه کوي دین الا انفسهم مگر خپل ځانونو و ما یذرونک او ذرن شیر کلی دیتا تا من شیء ذرمرو وانزل اللہ رلگلی دی اللہ علیک الكتاب پتابانی قرآنو والحکمت و سنتو اکل مندی پویا وعلمکا خودلی دیتا تاو ما احکام لم تکن تعلم چتن پویدلی پا غیباندی وکان فضل اللہ علیک عظیما او دے فضل دا اللہ کتابانی لوئے قرآن تے فضل ہوئے دا دربانی دا اللہ فضل دے وکانا فضل اللہ او دے فضل دا اللہ علیک کتابانی عظیما لوئے لا خیر او نشترے
خیر فائدہ فی کثیرن وڈیرو کې من نجوام د جرګو د دای کې الا من مگر دا چا امر چې حکم کوي به صدقاتن په خیرات باندې او معروف یا پنی کوي باندې او اصلاح یا په اصلاح باندې بین الناس په من د خلقو کې و من يفعل چا شو کلو ذالک نکر ابتغاء الفرد لټولو مرضات الله درزمنتیا الله وسوف نؤتيه نزل چون مکمدتا اجر عظیما اجر لوی زجر ومن يشاقق الرسول او سوک چې خلاف کوي د پیغمبر علیہ السلام من بعد ما بدغینا تبین چرکار له الهدى دتا سنت د پیغمبر ويتبع روان شو غیر سبیل المؤمنین بیدلار د مؤمنانو نام چاہی ایمان پرانا کی منتلی وا مؤمنین مشتکی دے او حکم چې په مشتکیو شنو مبدا علت وی علت دلتا غلار دا چې مؤمنانو د ایمان پرانا کې اخیسته وا غیر مقلدین آئی مطلق تقلید ته شرک وای نو د دې آیات بیا څه مطلب شو کدی تقلید شخصی نه منی او تقلید کلی منی نو دا کل قوم په افرادو کې شامل دي دا خپل وجود خو کلی نشتا هم په افرادو کې شامل دي او مې شاقق الرسول او چا چې خلاف کو د پیغمبر علیہ السلام من بعد ما بدغینا تبین له الهدى چې ښکارا شو دتا سنت طریقہ سنت پیغمبر ويتبع روان شو غیر سبیل المؤمنین بیدلار د مؤمنانو نه چای د ایمان پرانا کې مونږ وا نه پرې غن ولي وا بڑو اونګه دلرو ما تولا کوم طرف ته جوړی دی ونزله جهنم او دنمکم اونګه دلر جهنم تا وساءت مصيرا او بزه دراتو د جهنم ان الله بشکل لا پاکو لا یغفر چرب خنن کئی ان یشرک به اسدار پیدا کړی چې د الله سره و یغفر بخنن کئی ما دون ذلك ما سوا د دینو لمن یشاء چاله چخوانشی دا آیات عمدی صورت کې اتصل کمته شو 48 کی سورہ نساء کې او تتمه بدل و من یشرک بالله او چا چې شرک کو د الله سره وقد ضلن بدا کی سره گمراه شو ضلالم بعیدا په گمراهی لري سره د حق نو نبی د شرک په دعا یدون نرا مدد کوي د من دونی باید الله نو الا اناس مگر مړو اناس کامل مبارد معنی کوي مړو دای مړو سره هر مینه کوي کما چې زنانو سره سره کوي د ولی په قبر باندې شال اچي دوپټا اچي مونږ دی علاقه کو ته دوپټا وای څوک ته دوپټا وای لوپټا دوپټای په د ولی په قبر چولی د ولی په قبر کلاشنکوف کې نه هو دا دوپټي بیا چې هغه مینا چې هغه خو سره کېده نو آی وسره وکا نو کامل مبارز معنی کوي حال ایدون نرا مدد کوي دی من دونی باید الله نو الا اناس مگر مړو و ایدون نرا مدد کوي دی الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکشا لعنه الله پلانت کړي دلر الله وقال ویل شیطان لا تخذن خاخني سمبدو من عبادك بندگان استانات نصیبا حسام مفروضا مقرر ولو ذلنهم او خامخا گمناکم بدیلرو ولو امنینهم او خامخا امیدونه بورکم دیتا ولا امرنهم او خامخا وینا بکم دیتا ولا بتکنن پری کایبا دی اذان الانام وګنه چار پیانو زمیدار په خوا دا پری کول زمونږه زمیدار قرانه دا زه وړو کوم ماته یادېږي زمونږه سارو ته به دا وخت داسې پرې من اوسېرلو وخت به ورته پرې کو
فلیبتکن آذان الانعام پرې کوي با وګونه چار پیانو ولا امرنهم او خامخوینا بکئی دیتاو فلغیرنا نو خامخا بدلی با خلق اللہ دین دا اللہ خلق پمانا دا دینو سورہ روم کی بیا دیر سمیات کی وئی خلق پمانا دا دینو سورہ روم یو استمع سپارا ہوگو رئی آیت نمبر 30 دیر سم خلق پمانا دا دینو فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة روم آية نمبر 30 يستمع سپارا فاقم وجهك ندروت أخبر زانا للدين حنيفا دین تا چا بیانون کرے توحید عورت کون کرے شرک دے فطرت اللہ اللتی تابع شید دین دا اللہ آگئی وطرن ساو چی پیدا کری دی خلق علیہ پدی باندے لا تبدیل لخلق اللہ نیسے بدلی دل دین دا اللہ لرو ذالک الدین القیم اولا تا خلق وی بیاوتا دین وی لا تبدیل لخلق اللہ نیسا بدل دل دین دا اللہ لرو ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون پوئیگی نو دلتا خلق پمانا دا دینو فلا یغیرنو وسخام خبر دی باد دی خلق اللہ دین دا اللہ ومن یتخذ الشیطانو او کدا خلق معنی کې چې بدلی با خلقت د الله نظام سیدا امانم کولې چې فلا یغیرن خاخ بدلی با خلق الله پیدائش د الله پیدا کړي نو سړي سره ګیره پیدا کړي نو دی ګیره کله کې ځان بدل کی خذو آی سرونه کل کا ایزان سړي ور کېو سړي هغه سر پری ځان نخري جوړی کی اچھا اللہ سنگا پیدا کئی آگئی نظام بدل کی ومئی آپ آگئی و تزام سسکاری ومئی اتخذ الشیطانو او سڑیوی نا گیرم خری بریتم خری دوالا رسپیتو او یا کال بوئی گیر بریت خری سڑیوی جو سلوختی معشوم دے معشوم خکاری بیا ومئی اتخذ الشیطانو او چاچے انیولو شیطانو ولیان پدوستے سر من دون اللہ باید اللہ نو وقد خسرن بتا کی سرا تاوانی شو خسران مبینو و تاوان مخکار سرو یعدهم وعدے کئی دی سر شیطان ویمنی یعدو چیدہ وعدی نسی یعدهم وعدے کئی دی سر شیطان ویمنی مومدون اور کئی دی تا وما یعدهم الشیطانو اوادنا کئی دی سر شیطان الا غرورا مگر ددو کے اولائکا دا کسان مأواهم جہنم دے ددے چے جہنم دے ولا جدونا بنم امیدے غنا ددینا محیصوا دین اخلاصیت بشارت مومنان تا والذین وکسان آمنوا کی ایمان روڑنے پا جہاد باندے وعملوا الصالحات عمل کڑوینے کا سندخلهم زنے چی داخل بکمگا دیلرا جنات مغنوتا تجری چران بی من تحتها الانهارو لاندې دونو دا غینا نهرونه خالدین وشوی فی آپد کیا بدا بے انتہا وعد اللہ حقا وعدد اللہ رشتیالا ومن اصدق سوکت دیریتنے من اللہ دا اللہ نو کیلا پوینا کے امخ کی آیت 87 کی ویلیو ومن اصدق من اللہ حدیثا سوکتے دیریتنے دا اللہ نو پا بیان کے عدل توی آیت 122 کے ومن اصدق من اللہ قیلا اور سوکتے دیریتنے دا اللہ نو قیلا پوینا کے لیسا ندے جاتا بیامانیکم پا خیالات استانسو ولا امانیون پا خیالاتو آل الكتاب دال کتابو من یعمل سوء انچا چمل کبدو
یجز به سزا وکړي چې د تا پاغي باندې په دې باندې ولا یجد او بنمومي له ځان لرا من دون الله بيد الله وليا ولا نصيرا دوستون امدادي ومن يعمل چاچ عملکو من الصالحات دس نیک او چاچ عملکو من الصالحات د نیکینا من ذکرین سرینا انسا دا خزنا وهو مؤمن او شرط داره چوی دی مؤمن جمله حالی شرط رالو وهو مؤمن او شرط داره چوی دی مؤمن فاولائک پدا کسان یدخلون الجنت داخل بشی جنت ولا یظلمون زیاده بونکریشی دی سر نقیرا و اندازه دا داغ دا کجوری دا ڈوکی کجوری اڈوکو کنارے داغی اغیتا نقیر وی یعنی ذرا بر ظلم بونی دی سر ومن آسن سوکر دیر خیستا دینا و اعتباد دین سر ممن دا چن اسلمو وجهو چکی خود لغالا للہ خاص اللہ لرو وهو موسنو دی متبیر سنتو ابن کثیر مانا کہ موسن متبیر سنتو او لینی کی توحید دے توحید ہم تے مراد وهو موسنو تی دیوی موحدو او متبیر سنتو واتبا روانوی تابیوی روانوی ملت ابراہیم و دین ابراہیم علیہ السلام حنیفہ کی بیانون کے دا توحید اور انتون کے دا شرک دے واتوز اللہ اور نیولیو اللہ ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلہ دوستو وللہ لام دا پار دا ملکیت رازی وللہ خاص اللہ لرا ما فی السماوات تابدار جاو چسمن کری وما فی الارض آواز بزمک کری وکان اللہ دے اللہ پاکو بکل شیء محیطو پاریو چیز بانی احاطہ ان کے ویستفتونکا تپوس کیدتانو فی النساء وبارا خذو کی قل اللہ وتعالو یفتیکم حکم کئی تاسوتاو فتوا کئی حکم کئی تاسوتا فیہن وبارا خذو کی وما یطلع علیکم آچلتے شبتا سبان دے فی الکتاب با قرآن کے فی اتام النساء پبارا دے اتمانا نوخذو کے اللہ تیانا توتوناؤن چنور کوئی تاسو دیلاو ما کتب لہن چمو کرشوی دینا پارا وتروابونا من کوئی تاسو انتن کے ہوہن چپنی کاسر واقلی تاسو دیلارا والمستضعفین دو اتفتے التوی ویستفتون اگر تپوس کے دتانا والمستضعفین تپوس کے دتانا وبارا کمزوروں کے من الولدان دما شمانونا دم اتفتے وان تقولو تپوس کے دتانا پدی چود تقومو چود رے گئی تانسو لیلیتام یتیمان لرا بالقسط پا انصاف وما تفعلوا من خیر آج کوئی تاسو من خیر سنے کی وَإِنَّ اللَّهَ بَدْمِسَكَ اللَّهَ پاکو کان لے بھی پریبانے علیما پویاو وَإِنِ امراتن او کچریا و خدا مخی چکما خدا نافرمانی کولا الرجال و قوامون آیت 34 کی داغی تفصیل سے ہو چی خدا نافرمانی نو نصیحت و توکا که نصیحت و نمانی بستره جدا کا که پاغیم سمنسوا بے اوخا که پاغیم سمنسوا بیا طلاق ورکا او چی سڑے زیادے کئی سڑے بدماشی کئی اوز دا بدماش سڑی داغ بیان کئی سڑے بم خزی سڑے زیادے نکئی وین امراتنو کچری و خدا خافت یریگی من بالیا دخاون خپلنو نشوزن دا بدماشینو دا بدخلقینو او اعراضن یادا مخ علولنو ولا جناحن نشتے گناہ علیہما ودی دوارو باندی این یصلحا چی صلح کرا دوارا بینہما پخپل میس کے دوارا صلحا جوڑ جاڑے وصلح خیر او صلح غرر کا
سړی ښځې سره زیاتې کوي نو بیا دې صلح او دواړه وکړي خو ښځې دې دا ونه وي چې ته به خاوند وښې نه ښځې ته اختیار نشته روانو او هغه سړی د بار نه رالو کور ته نو ښځې سره په جنګ شو ښځه وله غوسه شوه نو هغې چپله چیتره راویسته او ویې والو نه روان شو عجز خو داسې غلی وایي دا زموږ د اعمالو کمزوري ده نه ښځې ته دا اجازه دي چې ته خاوند ووښه بعضې ښځې بدماشان یې خاوند راګیر کړي نه خاوند سره زیاتې کوي نو روغه ورسره وکړه اصلاح ورسره وکړه ښځه چې د خاوند نافرمانه وي او جهنم ته ځي ښځه چې د کور نه بهر وځي خاوند نه به تپوس کوي د خاوند د اجازت نه چې بغیر بهر ته وځي شیطانان ورپورې ونښلي او کوم کور کې چې ښځه مشره وي هغه کور نه کامیابېږي نبي علیه السلام فرمایي کوم کلي کې ښځه مشره وي هغه نه کامیابېږي په ملک کې ښځه مشره وي نه هغه نه کامیابېږي نبی علیہ السلام تا خبر رالو اطلاع و ترالا دا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے گنو کتابوں دا حدیث ذکر کرے لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکو علیہم بنت کسرا نبی علیہ السلام تے اطلاع رالا چی فارس والو دا کسرا لور مشرکا نو نبی علیہ السلام فرمائے لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن قوم ایچری نشی کامیابی دی چې خپل مشری ښځې ته وسپارله دا حدیثو بلا کتابونو نقل کړی دی بخاری شریف اول جلد صفحه 600 اول جلد 637 دارنگی اول جلد صفحه 1052 مسکات صفحہ 321 نسائی صفحہ 304 ترمذی دویم جلد صفحہ 51 بلوغ المرام صفحہ 343 مسند احمد پنجم جلد صفحہ 38 ابن کثیر اول جلد صفحہ 491 عمدۃ القاری شرح الحدیث دا اتم جلد صفحہ 128 ارشاد الساری شپږم جلد صفحہ 460 عون الباری پنجم جلد صفحہ 366 مرقات وم جلد صفحہ 215 دی ټولو دا حدیث نقل کړی دی چې ښځه مشره شي نو نشي کامیابېدی هغه کور هغه ملک هغه کلی چې مشره ښځه وي دارنګې بل حدیث شریف کې راځي د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي اذا کان امراؤکم خیارکم کله چې ستاسو مشران حاکمان ښه خلک وي واغنیاکم سمحاکم او ستاسو مالدار سخیان وي و امورکم شورا بینکم او ستاسو کارونه په مشورې سره وي فظهر الارض خیر لکم من بطنها نو د ځمکې مخ دته غوره دی د دې د خېټې نه یعنی جون دته بهتر دی بیا او بیا وایي اذا کان امراکم شرارکم کله چې ستاسو مشران بد خلک وي شرارتیاني واغنیاکم وخلاکم ستاسو مالدار بخیلان وي و امورکم الی نسائکم او ستاسو کارونه ښځو ته وسپارلی شي فبطن الارض خیر لکم من ظهرها بیا دته د ځمکې خېټه بهتره ده مرګ دته بیا غوره دی مرګ دته بیا بهتر دی نو ښځه او خاوند خپلو کې بیا اصلاح کوي اصلاح دی وکړي وصلح خیر صلح دا غوره ده و اذنت الانفس الشح حاضر شوي دي نفسونه بخل ته وان تحسنوا که نیکي کوئ احسان کوئ تاسو وتتقوا ځان بچ کوئ د خلاف د الله نه وان الله بېشکه الله پاک کان دی بما په باندې تعملونه چې کوئ تاسو او خبیرا خبردار ولن تستطيعوا چره طاقت نه لرئ تاسو ان تعدلوا چې انصاف وکئ بین النساء پمند خذو کې اتویل اول کې کنا مثنا و ثلاث و رباع دوه خدای درې خدای څلور کول شي او بیا ویلو کې انصاف نشي کولای نو فواحدتن یو خدای بهتره ده نو دلته وایي چې انصاف نشي کولای ولن تستطيعوا چره طاقت نه لرئ تاسو ان تعدلوا چې انصاف وکئ تاسو
بین النساء پمن خذو کې دلته وی انصاف نه دی مطلب دا یو د زړه مینه ده نه اختیار کینی ظاهری شیزونو کې با انصاف کې ولن تستطيعوا طاقت نه لري شری طاقت نه لري تاسو ان تاسو چې انصاف وکړئ تاسو بین النساء پمن خذو کې ولو حرستم اگر کډیر کوشش کوئ تاسو ولا تمیلوا پسم اوړی کل المیل پراونه دل وتذروان چې پریک دی دی وی خذل را کل معلقا وشان د ظلم دی خذ سره ظلم مکوا وین توزنی وکشي صلح وکتانسو وتتقوا ځان مبد کو د ظلم نه وان الله بذک الله پاکو کان دی غفور الرحیم وهن کی مهربان ويتفرقا کبیل جدا دوارا خلقاون یون اللہ بے پرواہ بکی اللہ یا مالدار بکی اللہ کلن ہر یوم انسانتی دخپل مالدار اینا وکان اللہ دی اللہ پاکا واسن حکیما فراخ حکمت والا بیا دولت ہوئی وللہ یخص اللہ لرو ما فی السماوات تابدار دی آچے اسمان کی وما فی الارض آچ بزمکو گری ولقد وصينا الذين بتاكي سرا حکم کړه دې مونږه کسانو ته تل کتاب چور کړه شه ته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نو وياكم تاسو ته حکم کو ان پر خبره باندې اتقوا الله یو یریږي دانانو وین تا کورو کو کفر کو تاسو وان لله فبسك خاص الله نرا تابعدار ما في السماوات چې اسمانونو کې وما فی اللہ دواچ بزمکو گری وکان اللہ دی اللہ پاکا غنیان بے پروا حمیدا تیلشے بیا داولت توحید ذکر کئی ایسے نا چرا معاشرے پہ اصلاح لگیا توحید نہیں شو بے چی توحید نہیں بیا نور نیک عمل فائدہ نظر کئی ذکر بار بار توحید ذکر کئی وللہ خاص اللہ لرو تابدار ما فی السماوات آچ اسمانو کری وما فی اللہ دو آج بزمکو کنو کفا باللہ وکیلا او کافر اللہ زموارا ایشا کچر خواہ شیو زہوکم بوبزی تاسو لرا ایو الناس خلقو ویات بی آخرین اور آبولی نور خلقاو تاسو بتباکی نور پیدا کی وکان اللہ که تاسو دا دین کار نکوی وکان اللہ دے اللہ پاکو علا ذالک بدے بانی قدیرا قدرت والا من کانا سوچ یریدو ثواب الدنیا اراده لري د اجر د دنیا وعند الله پس پنید الله ثواب الدنیا اجر د دنیا دی والآخرة و آخرت وکان الله دی الله پاک سمیع بصیر سمیع اوریدن کے بصیر اوریدن کے وردا دوی مېسه ختم کا کله چې دوی مېسه شروع کولا نو آتے نور دعا الفاظ ویلیو آیت نمبر 58 دوی مېسا شروع کېدا نو اول حکم چې ذکر کولو بادشاہ تا نو آتے آخر کې ویلی ان الله کان سمیعا بصیرا یقینا الله دې سمیعا بصیرا اوریدن کې سمیعا اوریدن کې امیر چې حکم کوي نو الله اوري او بصیرا او بصیر چې مامورین یا رعیت باغی باندې عمل کوي او کنه کوي نو بصیر الله ویني اخر کې بیا دکته کې وي چې دوی مې څه ختمي نو بیا وی وکانه الله سمیع بصیر او دې الله اوریدن کې اولیدن کې نو دوی مې څه په دې ختم شو ورپسې بیا د آیت 135 نا درې مې شروع کیږي او ان شاء الله سبا ته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين